शहीद वतन आयान मोहम्मद खान शेर को शेर पाकिस्तान जनाब अब्बास खान शेर को शेर सरहद जनाब सिकंदर खान शेर को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सदर इजलास कैसर जमाल खान स्टेज पर मौजूद द कौमी वतन पार्टी सूबाई अहदेदारान द सूबाई कौंसिल मेंबरान द जिले अहदेदारान द पिंजवाड़ो हल्को मशरान उमात मखामख नास زما د زړه ته ډېر نږدې د قومي وطن پارټۍ ورکرانو عهدیدارانو ملګرو مشرانو عزتمندو السلام علیکم د ټولو کې اول خو چونکې نن 21 دسمبر دی د دې 21 دسمبر موږ لپاره یو ډېر لوی اهمیت دی ځکه چې نن 12 کاله مخکې د غټ اختر په ورځ دلته کې زموږ په عیدګاه کې یو خودکش حمله شوې وه چې په هغې کې زموږ ډېر خبرګري ډېر ښه مشران زموږ ډېر ګل په شانتې بچي شهیدان شوي وو هغوی قرباني ورکړې وه نن د هغې 12 ورځې تېرې شوې 12 کاله تېر شو موږ د هغوی خاندانونو سره د هغوی لوایقینو سره د همدردۍ اظهار هم کوو د یکجهتۍ اظهار هم کوو او د هغوی قربانۍ ته او د هغوی صبر ته سلام هم پیش کوو دې سره سره که زه دلته کې د سټیشن د شهیدانو ذکر هم ونه کوم نو زما خیالتان زیاتې دي هغې ملګرو چې کومه قرباني ورکړې موږ هغې ته سلام پیش کوو بیا دې سره سره زه چې دلته کې مخامخ کورم ما ته ډېر د شهید وطن حیات محمد خان شیرپور سره چې کومو ملګرو سیاست کې قدم ایښی هغه راته ښکاري शहीद वतन आयान मोहम्मद खान शेर को शहीद वतन आयान मोहम्मद खान शेर को هغه مشران راته ښکاري چې چا جناب آفتاب احمد خان شیرپور سره سیاسي جدوجہد آغاز یې کړی او بیا هغه نوي ملګري راته ښکاري چې هغوی راغلي دي او زمونږ دا قافله نوره درنه کړې ده دې نه دا ثابتېږي چې هغه د شهید وطن هغه سوچ چې دی
هغې کې رس په رسه اضافه کېږي لګیا ده او انشاءالله دا مشن چې دی دا به مخکې ځي به دا به وروسته نه پاتې کېږي زه په دې موقع باندې د هغې ملګرو هم شکریه ادا کول غواړم سلام ورته کول غواړم چې چا د ډېر لالچو باوجود چې چا د ډېر جرګو باوجود چې چا د مختلف دباوونو باوجود پارټي پرې نه خطا پارټۍ سره ثابت قدم پاتې شو د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا باندې د اعتماد اظهار یې وکړو هغه ټولو ملګرو ته سلام پیش کوم ستاسو دا قرباني به موږ همیشه همیشه یاد ساتو عزتمندو ما نه مخکې ملګرو خبرې وکړې زمونږ حوصلې اوچتې کړې زه د هغې ټولو ملګرو هم شکریه ادا کوم هغوی چې د کوم د اعتماد اظهار کړی دی د هغې هم د هغوی شکریه ادا کوم او دا ورته ویل غواړو چې مونږ په دې سیاست کې مختلف قسمه حالات لیدلي دي د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا قرباني لیدلې ده د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا جدوجہد هم لیدلې دی د جناب آفتاب احمد خان شیرپا خدمات هم لیدلي دي هغه حالات هم موږ لیدلي دي چې کله مشر موږ سره دلته کې په وطن کې موجود نه و ماشاءالله هم لیدلي دي د حکومت سختۍ او جبر هم لیدلی دی خو دا د قومي وطن پارټۍ د کارکنانو یو ډېر لوی اعزاز دی چې د دې ټولو حالاتو باوجود هغوی دا ثابته کړې ده چې دا 400 مخکې د قومي وطن پارټۍ وه نن هم د قومي وطن پارټۍ ده انشاءالله راروان وختونو کې هم د قومي وطن پارټۍ ده زنداباد جناب آفتاب احمد خان شیرپا جناب سکندر حیات خان شیرپا قومي وطن پارٹی قومي وطن پارٹی دا حالات هغه عمره سخت حالات نه دي چې کوم مونږ لیدلي دي مونږ خو هغه وختونه هم لیدلي دي چې زمونږ جلسو ته زمونږ پروګرامونو ته به خلک یېرېدل راتلو نه ما ته یاد دي د 2007-2008 الیکشنو چې مونږ به جنازو نه لاړو مونږ سره په صف کې څوک نه ودرېدل خو هغه وخت کې ډېر کارکنانو پارټي نه ده پرېښې دا خو هغه شانتې سخت حالات نه دي او مقابلې کې راته شو هغه سلیکټډ خلک چې هغه د عوامو نه دي اوس خو دې 15 میاشتو هغه کارکردګي چې د هغوی دې قوم ته مخامخ شوه نو چې کوم خلک په دې خبرې باندې نه وپوهېږي هغوی هم په دې خبرې پوه شو
زما خیال دی نن اچا چې راوستي دي اب هم په زړه کې وایي چې یاره دا هم کم کار کړی دی دا کم قسمه نااهله خلک هم راوستي دي چې هغوی هېڅ قسمه صلاحیت لري او حکومت نشي چلولی په دې 15 میاشتو کې که وګورئ نو د خارجه پالیسۍ په حوالې سره زما خیال دی موږ ټول دنیا کې بالکل یوازې ولاړ یو کله یوه پالیسي جوړه کړي او کله بله جوړه کړي او بیا خصوصا چې دا بله ورځې کوم کار چې وکړو چې د ملیشیا صدر سره لوز یې کړی و د هغه سره یې پروګرام جوړ کړی و چې دا کانفرنس به کوو به دوی خو به ویل چې موږ آزاده خارجه پالیسي به جوړو وایي چې نواز شریف آزاده خارجه پالیسي نشي چلولی ځکه چې دی امریکې ته په سترګو کې نشي کتی زرداري چې دی هغه آزاده خارجه پالیسي ځکه نشي جوړولی چې هغه د بهر خلکو ته هغه شانتې دغه سره نشي کتی نن دا چې تپوس کوو چې دا ستا دا پالیسي آزاده خارجه پالیسي ده چې لږ درته سعودي عرب ګوتې وخوځوله تا دا څه پرېږده چې ته په خپله لار نه ډې هغې کانفرنس ته وفد دې هغې کانفرنس ته ونه لېږه قومی وطن پارٹی قومی وطن پارٹی سکندر حیات خان شیرپو جناب آفتاب محمد خان شیرپو داغه کارکنان معاشي پالیسۍ د هر چا مخامخ او دغې سره د هر چا واسطه ده په دې 15 میاشتو کې چې کومې قرضې واخیستلې شوې زما خیال دی دا د دې ملک په تاریخ کې چېرته نه وي اخیستلې شوې ده به وی چې دا نور حکمرانان قرضې د کرپشن لپاره اخلي نن د پاکستان په قرضو کې 25% نور اضافه وکړه 10 خربه روپۍ قرضه دا اخیستلې ده مونږ ته خو نه ښکاري چې چېرته هم څه ترقیاتي کار روان دي دلته کې تاسو ټول ووایئ چې کوم ځای کې ترقیاتي کار روان دی د هغه نورو حکمرانانو وخت کې څه نه څه کار خو به روان و نن خو مونږ ته هېڅ قسمه دغه نه ښکاري مونږ ته دا تپوس کوو چې دا 10 خربه روپۍ اوس چاته لاړې ته راته دې حساب کتاب راکړه ځکه چې مونږ ته خو نه ښکاري چې هغه په دې عوامو باندې لګېدلي که د وړو قیمت کوم ځای ته ورسېد د غوړو قیمت کوم ځای ته ورسېد د بجلۍ قیمت کوم ځای ته ورسېد د یوریا قیمت کوم ځای ته ورسېد د ډي اے پي قیمت کوم ځای ته ورسېد مخکې خو به مونږ وی دا به مو اورېدل چې 5% اضافه وشوه 10% اضافه وشوه اوس د ګیس قیمت کې وایي 215% اضافه وشوه دا مونږ ته ته نو اورېدلې چې 215% اضافه یعنې هغه بل چې د چا به 2000 روپۍ بل راتلو اوس به 8000 روپۍ بل راځي دا به کم ځای نه به خلک پوره کوي به او بل خوا ته د 1 کروڑ نوکرو خبره وه صرف په دې 15 میاشتو کې 12 لکه خلک یې بېروزګاره کړل 80 لکه خلک د غربت د لکیر نه لاندې شو صرف دې 15 میاشتو کې خلکو خودکشي وکړې جي دې نه دا ثابتېږي چې دا حکومت د دې د وس کار نه دی پرون وزیر اعلی صاحب په فاټا دا نوې ضلعې موږ سره شامل شوي دي د هغې باره کې میټینګ راغوښتلې نو وایي چې یاره څومره ترقیاتي کار وشو هلته کې
چې ټول هر څه چې را جمع کړي دي نو وایي چې 0.4% یعنی 1% هم نه په دې شپږ میاشتو کې وی کار شوی دی په فاټا کې. نن په اخبار کې دي چې 15 یونیورسټو ته فنډز نه دي میلاو شوي او هغوی خپل تنخواګانې نشي ورکولی او د هغې د وجې نه زمونږ ځوانان طلبا چې دي هغوی ته به د هغوی مستقبل چې دی هغه په داو لګېدلی دی. داسې حکومت نه به مونږ څه تمو. همدغه وجه ده چې مونږ دا وایو چې او دې مشکله حالاتو نه جمهوري خلک یې دا ملک ویستلی شي. جمهوریت یې د دې ملک مستقبل دی خو کنټرول جمهوریت نه، سلیکټډ جمهوریت نه، د عوامو جمهوریت چې پای کې د دې غریبانو آواز شاملي د دې رای شامل وي الوا د دې مسلې حل وشي. عزتمندو ما له مخکې ملګرو تفصیلي خبرې وکړې. پاټای باندې سخت پوښتنه راځي. خو چې د پاټای سره کارکون وي نظریاتي کارکون وي نو دا قسمه مشکلات چې دی هغه هر وخت هغې باندې عبور حاصل کېدی شي. تاسو نه زه تپوس کوم عزتمندو دلته کې ناست د پاټای ټولو ملګرو نه زه تپوس کوم آیا تاسو ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور په شا ولاړئ؟ تاسو د پاټای منشور سره پاټای پروګرام سره ولاړئ؟ بیا دا باندې نن نه لیکلې واخلئ چې انشاءالله کامیابي به ستاسو وي. داسې قسمه که څوک ځي راځي د هغې سره هېڅ فرق نه پرېږدي. پاټای کامیابي به وي، د کارکن کامیابي به وي، د قومي وطن پاټای کامیابي به وي. 57 نمبرګي لږ اواز راکړي چې دې غداره کورنۍ ته پته لګي. نعره شیرپور! نعره شیرپور! ملی رهبر آفتاب احمد خان شیرپور! سکندر حیات خان شیرپور! 57 ورکر قومی وطن پارٹی زندہ باد! زندہ باد! زندہ باد! خدا دا چې اوس به لږه ذمواري زیاته کار به لږ زیات کول غواړي. د یو ګنټې په ځای به 2 ګنټې کار کوو. مفتی صاحب کیسر جمال خان د یونین کونسل تنظیمونه په څو ورځو کې مکمل کېدی شي. ټایم ما ته ټایم وښایي 20 ورځې واخلئ. خو د ضلعې تنظیم ته زما دا خواست دی حلقې به ځان سره اکټیویټ کړئ. هر یو یونین کونسل ته به ځئ او د هر یو یونین کونسل دوره به کوئ. شل ورځو کې درنه زه دا تنظیمونه مکمل غواړم. بیا هر یو حلقې کې یو د ورکرز میټینګ به کوو. پای ته به زه هم راځم، ملي رهبر به هم راځي. د ټولې ضلعې دوره به کوو او سره شمولیتونو طرف ته توجه ورکول دي. زما د یونین کونسل مشرانو ته دا خواست دی چې تاسو خلکو پسې ګرځېدل شروع کړئ چې هغه تاسو ورشئ خلکو له دعوت ورکړئ. خلک اوس په دې خبرې پوه دي چې حقیقي د پښتنو مشران څوک دي، حقیقي د پښتنو مسایل څوک حل کولی شي. صرف د دې ضرورت دی چې موږ په جرګه ورشو او خلکو له دعوت ورکو لکه چې پښتون نه پښتنې دی. زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو یو ځل بیا شکریه ادا کوم. بیا خصوصا د 57 حلقې
د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم دلته خو مشتاق یو تجویز پیش کو زه ورته دا ویل غواړم چې مشتاق ورور دا حلقه مخکې هم زمونږ وه نن هم دا حلقه زمونږ ده په دې حلقې کې مونږ ډېر محنت کړی دی دا حلقه به مونږ یوازې نه پرېږدو انشاءالله دې لپاره به داسې کینډیډیټ راوړو چې دا روان الیکشن کې به دا حلقه چې ده دا به هر صورت کې راوباسو به او بیا خصوصا چې لږ همت وکړو زه تاسو ته دا یقین سره ویلی شم چې دا 15 واړه حلقې او دا دواړه قومي اسمبلۍ سیټونه چې دي که نه دا بلکل تاسو ته تیار پراته دي خو چې لږ تاسو راپاڅئ او انشاءالله نن چې د ملګرو کوم جوش او جذبه ولیدله د ملګرو چې کوم احساسات او جذبات مو ولیدل زه دا یقین سره ویلی شم چې هغه وخت لرې نه دی چې انشاءالله په دې ضلع کې به هم MNAs به هم ستاسو وي هم MPAs به هم ستاسو وي او راروان حکومت به ستاسو وي قومي وطن پاچاهي به وي زه اخر کې یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېر شکریه ادا کوم ډېره مهرباني